شاه صاحب سره موجود دی سوشل اکټیویسټ یقینا دی په معاشره کې ډیر زیات کارونه کړی دي مطلب د انسانیت خدمات چې دی هغه ډیر زیات کړی دي قدرمنو په دې کلب نورم زیات خبرې کو نور زغواړم چې ډیر شستا کم انټروډکشن چې دی هغه بالکل د سرسه په خپل وارو رشید شاه صاحب تاسو ته ډیر زیات په خیر اغلاست په خبرونه کې ډیر مننه د ټول سمخ کې زه د سنو بلوچستان ډیر ممنون هم چې دی په اویرنس په حواله سره مختلف پروګرامونه وړاندې کوي او موږ ته دا موقع راکوي چې موږ خپل اواز در نورو ګرانو اورېدونکو پورې ورسوو دا یو ډېر ښه پلیټفارم دی د دې ځای څخه زموږ اواز در ځای رسېږي رشید شاه زما نوم دی زه یو سماجی کارکن یم او مختلف ارګنایزیشن سره کار هم کوم زموږ کار د خواتین د کشنیانو د سیاحت په حواله سره د اوبو په حواله سره دا کارونه موږ کوو په مختلف ایریاز کې د بلوچستان په لیر علاقو کې دا زموږ یو مقصد دی او خاص کر د شعور او د آګاهۍ دپاره چې دی موږ ډېر کار کوو دا زموږ اداره چې د نور ادارو سره مل کې د خلکو د شګړې دپاره د خلکو د ډیولپمنټ دپاره موږ کارونه کوو ډېره ښه خبره ده سر کوم ارګنایزیشن چې دی مطلب د جوړولو مقصد څه وي ولې ارګنایزیشن چې دی هغه بالکل جوړیږي مطلب د مقصد په هکله که تاسو راوښوئ ګوره د پیړۍ څخه چې موږ راواخلو په هر وخت کې په علاقایي کې د کلي د ماجت یو کمیټیانې به جوړېدلې خو د وخت سره داسې چې مسایل او ایشوز دومره زیات سلو په ملکو کې په حالات دات را دي چې په هغه کې صرف چې دی سټیټ یا ګورنمنت چې دی هغه یې کړ چې دی هېڅ نشي کوی تر څو چې په هغه کې خلک شمولیت نه وکړي هغه کار کې چې دی مخ ته شامله نشي د دې لپاره ضروري دا دی ګوره ارګنایزیشنز چې دی هغه یو اتفاق پیدا کوي مثال کے طور پہ د کلی پر سطح باندې کمیټیانې جوړیږي د ماجد پر سطح کمیټي جوړیږي د پخوا سره روان وي لیکن د وخت سره اوس دا بدلون راغلی دی چې به کمیټیانې داسې چې هغه د بیرونی علاقو سره هم رابطه وکړي د بیرونی ممالک سره هم رابطه وکړي یو د بل څه زده کړه وکړي اوس مثال کے طور پہ یو عام خلک دی بازار ته راځي یو مجموعه ده لیکن یو کمیونټي چې یو ارګنایزیشنز جوړوي داغه بنیادی مقصد دا دی چې هغه د یو مقصد لپاره یو ځای کېږي هغه یو ټولنه جوړوي دا ټولنه چې د یو مقصد په مخه اخلي پر هغه باندې هغه متفق وي او د خلکو د ډیولپمنټ لپاره د خلکو د ترقۍ لپاره دی په علاقه کې کار کوي نو بنیادی شی چې دی تنظیم یو په اورګنایز طریقه باندې دا کار کوي د دې خپل یو سیستم یو بورډي یو نظامي کوارډینیشن معلومات یو بل رسي نو چې کوم کار خلک جلا جلا کوي تنظیم هغه په ډیر اورګنایز شکل باندې کوي ځکه چې دی نن سبا تنظیمونو ته پر کلی سطح باندې کښنی کمیټیانې جوړیږي تنظیمونه جوړیږي او هغه چې دی خپل مدد اپ چې دی دا کارونه پر مخ بیاي او د بهر بیرونی ادارو سره رابطه کوي دا غوسم مرسته اخلي نو یو د بل سره چې دا کوارډینیشن یو د بل سره چې یونټي دا شی به پر مخ زی د خلکو د ډیولپمنټ لپاره دا کار روان ځکه چې دی تنظیم ډیر ضروری دی تنظیم د درې قسمه تنظیمان دي چې کار کوي یو هغه تنظیم چې صرف د ویلفیر لپاره کار کوي یعنی خلکو ته صرف ویلفیر یعنی مدد ورسي یو هغه تنظیم دی چې د ترقیاتي کار کوي یو هغه تنظیم دی چې خالی په ایمرجنسي کې چې دی کار کوي یو داسې تنظیمان هم شته چې دا در سره کار هم کوي لہذا هر سړی مختلف تنظیمونه دي مختلف ټایپ دي په دې کې د کلی پر سطح دي د شهر پر سطح باندې دي نېشنل سطح باندې انټرنیشنل سطح باندې دي مختلف لیول دي تنظیمان او ګرد خپل رول ادا کوي صحیح ډیر ښه اوکې سر لکه څنګه چې ډیر ذات فیلډ تاسو مخته مطلب تاسو ولي سوشل اکټیویسټ د لارول تاسو خپل ځان پر خپل کړ مطلب دا فیلډ ته راتګ تاسو مقصد سو الله تعالی چې دی د هر سړي یو په قدرتي پاغه کې یو شی اچولې نو زما د میټریک سره د موږ به دا کارونه کول د کلی په سطح باندې د سکول پر سطح باندې دا قدرتي الله تعالی طرف څخه یو ګفت دی او زموږ ذاتي انټرست مو چې په میټریک کې ما دا شروعات وکړو د دې کار د خپل انډیوالانو سره دوستانو سره موږ به کښنی کارونه کول نو بیا دا و چې زما د پروفیشن نوم زما په دې کې ماستر ډیګري په دغه کې وکړه چې زه د زما یو شوق او یو زما جنون چې زه کار وکم او په دې باندې به موږ ډېر لري په مختلف ایریاز کې کار کوي دوه میاشتې به موږ د کور او د څه کټافو ولې په هغه شپو کې به نه رابطه و نه به کار نه به د کلي د کور
سره رابطه و نو موږ په فیلډ کې کار کوی یعنی 52 سنټیګریډ ګرمي کې به موږ سهار صدر ماښام پر کار کوی دا یو داسې شی دی چې دا څوک په چا کې نشي راوستي دا قدرتي په انسان کې دا جذبه دا چې دی دا انسان خپل روح د کوشش صدا کوي او دا شی چې دی په انسان کې پیدای هغه بیا ډیر ښه کار کوي ډیر ښه خبر تاسو کړه او د علاوه سره لکه څنګه چې سوشل اکټیویسټ دی هغه مختلف مطلب یو داسې وي کم چې د انسانیت خدمت کوي لیکن یو چاته نه وي یو داسې وي چې لږ خدمت لږ د چا هیلپ سپورټ نه وي کړی په سوشل میډیا باندې مطلب د ټول تصویران چې دی هغه بالکل پوسټ کوي تاسو وایي چې سوشل اکټیویسټ دی هغه باید څنګه د انسانیت خدمت وکړي اوس لکه څنګه چې چا هیلپ وکړي مطلب دی باید فیسبوک سوشل میډیا باندې مراولي ورکنه پتی کې دوه شان دي د وخت او د ضرورت مطابق مطلب د هر شي دوه روخي مثال کے طور په یو سړی دین مرتدا وای ته شو کنه کی وک چې دا بل لاس نه نسی معلوم په ولا سه وک چې دا بل لاس نه نسی معلوم ته ښه خبره ده دلته اوس د صورتحال دی چې د پاورټي یا د غربت لیول دومره زیات شوی دی نو دغه یو د سوشل میډیا لار ده چې خلکو ته آگاهی کوي چې هغه څنګه په دې کې خپل مرسته وکړي نو کچيري دا شی ته در خلکو نه ورسه دا مرسته د جذبه بیا نه پیدا کیږي لیکن دغه د پاره دی په انګریزي کې یو لفظ دی ډیګنیټي هر شی چې ته د چا سره کوي په عزت او په ریسپیکټ وکړي دا احسان نه دی دغه سره دا دغه حق دی چې موږ مدد سره کوو که هغه د هر رنګ سي که د هر نسل سي که د هر زبان سي چې ضرورتمند دی دغه ضرورت په پوره کوي د دوه شان دي لیکن دا تر عزت نفس به نور خرابوي مثال کے طور په چې خلک جدي که 1000 روپۍ ورکړي نو تصویرونه لګولي دا تر نه ده خپلوان دوستان ټول ګوري بالکل بیا دا دی چې سوشل میډیا صرف د دې لپاره چې به موږ دا کار کو په دې کې د موږ سره څوک مرسته کوي دردا لیول پرې چې شیر کې نو ښه خبره ده صحیح د پرسنل ذاتی د چا ذاتی هغه شی باید چې نسی شیر هغه چې دی هغه د عزت نفس باید چې نسی مجرو په معاشره کې بالکل ډیر ښه او د علاوه سره لکه څنګه چې هر مسله وي موږ دا خبره کوو چې د سټیټ ځمېداري چې دا ډیره زیاته ده د سټیټ سره ایز ا نیشن مطلب زموږ څه ځمېداري جوړیږي چې کوم مسلې مسایل راسي یا د دې لپاره ایز ا نیشن موږ څه کولای شو چې د مسلې سولوشن پیدا کو یو حل پیدا کو ګوره دا وای طالب په دوړ لاس بجاوي صحیح موږ دا توقع کو چې هر څه سرکار وګز موږ د پاره موږ خپل رول چې دی هغه موږ نه دی ظاهر کړی ډیفینیټلی دوړ خواته ذمہواری نه دي د حکومت یو وخت دا ذمہواری ده چې هغه ته د صفا او به شلټر صحت بنیادی شان در میسر کړي موږ بیا دا ذمہواری ده چې موږ هغه شان حفاظت وکړو په بهتره طریقه استعمال مثال کے طور په د کورس کچره باسم پر روډ ته سومه دا زما ذمہواری ده چې زه هغه پر سم ځای کې شیردم چې بیا محکمه هغه سم ځای ته ورسي که زه چیرې سومه په کوڅه کې کوڅې خرابوم او توقع د سرکار صدا ساتم چې د صفا کې نو دا تر نه ده هر یو خپل رول دی د سرکار خپل کردار دی د انسان خپل کردار دی نو موږ باید چې د خپل کردار هم بهتره طریقه ادا کو هر وخت د ګیلې شکوې بنئ چې دا نه کوي سرکار دا نه کوي سرکار دا نه کوي سرکار چې څه کوي هغه بکیږي لیکن موږ سره رول پیدا کوي موږ سره رول ادا کوي لہذا د سرکار خپل کردار دی موږ خپل کردار دی موږ دواړه دا رول باید چې په ښه طریقه ادا کو نو بیا موږ هغه خپل مقصد ته رسیدای سو که چیرې موږ وایو چې سرکار دی او کې سرکار وایي چې عوام دی او کې دا نسی کېدی دا په دواړو کې چاره کتره کې که د مقصد کار د دواړو په ملا باندې دا بهتره کېدای شي ډیر ښه خبره تاسو وکړه او د علاوه سره لکه څنګه چې ټایم مینجمنت دی مطلب تاسو ټول کارونه چې دی هغه ماشاءالله کوي مطلب ټایم څنګه څوک باید چې مینج کړي مطلب د هر کار لپاره لکه څنګه چې خپل ذاتی ژوند وي یا د عوامي خدمت وي مطلب دا ټول لپاره تاسو وخت څنګه مینج